تبلیغي جماعت والا څه دي؟ دا موږ ته معلوم دي د تاریخ په لحاظ، د دوی د کردار په لحاظ، د دوی د موسس په لحاظ، د دوی د کارکوونکو په لحاظ ډېر بهترین جماعت ته سپاه. بلکل دیوبندي علما دي، هغه یې رهبري کوي، هغه مذهبي خلک دي، طریقت والا دي، سلوک والا دي، هغه صحیح قیادت یې د صحیح خدمت را روان دی. لیکن تاسې یې وینئ څوک وایي دا د امریکایانو تنخوا خواري دي. امریکایان څونه ښه خلک دي، سړی راغلی د تا ته په مسجد کې لمونځ درښیي، تنخوا دی ورکوي. څوک وایي دا فلاني خیل دي، څوک وایي دا ساده خلک. او د دې بیخ نو تا ته نه ده معلوم، نو بیخ یې تا ته معلوم ده، ستا په خپل بیخ در معلوم ده. د دې بیخ نو وایي نو بیخ یې موږ ته معلوم ده. مولانا الیاس رحمت الله علیه اساس یې ښی ده، دا یې بیخ. مولانا الیاس رحمت الله علیه د شیخ الهند رحمت الله علیه په شپږو شاګردانو کې یو خاص شاګرد. څوک وایي دا مذهب نه مني او دا داسې مذهب مني. په دغه خطه کې چې د احنافو مذهب ده، چې د هندوستان مسلمانان دي، بنګال والا دي، پاکستان ده، افغانستان ده، دا د امام صاحب د مذهب خطه ده. دغه تبلیغ والا و د استا د امام صاحب مذهب چین ته رسولی دی. دغه دا ستا دغه د امام صاحب مذهب مرکزي ایشیا ته رسولی دی، دغه د عربي دنیا ته رسولی دی، دغه المغرب ته رسولی دی، دغه اسپانیا ته رسولی دی. دا استا د امام صاحب مذهب. تا نو څه کړي دي؟ په خپل ماجد کې دې مذهب نه ده زده. و دا زموږ د خلکو مذهب زده ده، ولکه یو په شکله مذهب چیرې ده، ته چیرې؟ دا وایي مذهب نه مني، هغو مذهب دنیا ته ورساوو، ته دلې ورته ناست یې او ته په مذهب پوهېږې، ته مذهب تعبیر کړه. دا ولې دا کار له دې خلکو سره کېږي؟ خپله ډوډۍ خوري، خپله بستره یې راوړې ده. تا ته نو یو دا وایي چې په دا ماجد کې مې پرېږده، ولې د خپل ماجد خو دلته په شا نه راوړل کېږي. سار چې بیا له دې مسجد ته ځي، دا مسجد ښه در پاک کې جارو یې کړي، تا یې عمرې ولکه جارو کړی. دا مسجد ته زموږ کلیوالو هېچا نه ده جارو کړی، تبلیغیان چې راشي په هغه ورځ جارو کوي. نو دا پر تا تکلیف والی دي. دا معنا د حق اواز یې پورته کړی دی. د حق په اواز کې الهي سنت دا د خلک به د مخالفت کوي، خامخا به کوي. کله چې د حق اواز پورته کوي، مخالفت به د خلک کوي، خو دونه مخالفت، دونه چې ته برداشت لري. د زکریا علیه السلام پیغمبر و، دونه مخالفت یې وسی خپلو خلکو شهید کوي. یحیی علیه السلام پیغمبر و، د زکریا علیه السلام زوی و. الله یې قرآن کې ډېر صفت بیان کړی، حلال یې کوي، چاړه یې پر غاړه ورکش کړ. نبی علیه السلام پیغمبر و، د مرګ منصوبې ورته جوړې شوې، تر مرګه پورې ووهل سی پر دې دین. ما و تا کې نو هغه برداشت نشته، موږ خو چې یوه چا په لاخه ووایي ولکه بیا تر مرګه ټکی لمونځ وکړو، نه روزه نسو، موږ وایو حکومت خوا پر بدی. لیکن دغه نه قدر نو وي چې بدې خبرې مخامخ نه راته کوي، بل یې راته راوړي وایي پلانې ولدی خراب ده. دغو نه برداشت موږ لرو، بالا لرو نه. واولې خراب ته وایي بیخ یې تا ته نه ده معلوم. دی دا چالاکه دي، دار چا بیخ ور معلوم ده، یو د دا کافرانو بیخ نه ده ور معلوم. ګورئ مسلمانانو، دا خبرم په ده اوږده کړه، موږ سادهګان یو، که نه له موږ سره چې موږ څه کوو دا مناسب نه دي. موږ سادهګان یو. په دغه کې یو ملا نصیحت بینونه بولو، خیر تقریر یې کړی و، پر یوه ایدره غږېدلی و. او یا امریکایان چې مړه کې دونه ثواب نه لري لکه یو تبلیغي چې مړ کړي. و دا مسله دې له کومه ځایه راکښلې ده. دا ملا صاحب ده، نو چې ملا صاحب داسې او ورته ناست دي، هغه به نو څه ډول؟
نو دا مطلب دا ده که د دین کار کوي مشکلات به پرځوي، نومان به پرځوي. ما ته خپله خلک راسي دا دی خو خیر دی خیرخواهي بولي، یاره کاکا پر خوله لاس ونیسه وایم والې خلک دی خبرې کې درکوي. نو پر خوله لاس نه خو نه مې ښکنځا کړي، نه مې غلطه خبر کړې ده، نه مې یو خبر بې کتابه کړې ده، نه مې یو خبر له مذهبه د باندې کړې ده، نه له دینه د باندې. نو خلک بدې خو نو زه څه وکړم؟ وره امتحانونه دي، په عامو مومنانو هم امتحانونه راځي، په علماو هم راځي، په نیکانو هم راځي. تبلیغ والا یې بیا په دغه کې امتحان کې راوستلي دي چې یو مسجد ته ورسي، بس یو کلیوال راولاړ شي سترګې یې دی برګ دي پر نیولي، هو جهاد نه کوې دلته راغلی. نو زه یې مړې خو ته په مرکز کې پروت یې، تا چیرې راکټ چلاوه؟ دغه خو یې لاله سرې میاشتې نه غواړي، ستا هره ورځ سرې میاشتې ته ګونۍ پر غاړه ورخستې. ما خوش که ورته وکړي هو جهاد نه کوې